دا د ما د ترقۍ عکاسي کوي بنیادي طور چې زه چغې وام او زه دا لګیا یم روزانه نو زه دې قوم ته وایم چې د یو ملک د یو قوم د ترقۍ یو څو شیزونه وي هغې کې بنیادي طور چې کوم تا ته ترقي ښکاري نو ستا ترقي ستا د سکول نه ښکاري ستا د هسپتال نه ښکاري صحت نه دې ښکاري ستا د صفا اوبو نه ښکاري ستا بنیادي چې کوم سهولیات شهري ته میلاویږي هغې نه ښکاري ستا ترقي ستا روډ نه ښکاري ستا دفترونو کې کار روزګار نه دې نه ښکاري نو چې ستا دفتر هم داسې ستا کارخانو نه صنعت نه ښکاري معیشت نه زراعت نه ښکاري نو چې دا هر څه ستا تباه دي او تا ته داسې دي چې دا مونږ څنګه وښول چې ټویلونه کار نه کوي کارخانې بند دي روډونه کندې کپر او د مرګ پولیسرات پلونه ترېنه جوړ شوي دي او د اساسو سره مو دا کلواړ کیږي هسپتالونو دقه سیستم دی او هسپتالونو دا حالت دی نو بیا به هلته ته کم څنګه به وایې چې ما ترقي کړې ده او دا قوم به څنګه وایي دې خلکو ته چې موږ ترقي کړې ده نو د دې قوم له تپوس پکار دی اوس تاسو له مشران راځي تاسو له به اوس خلق راځي کلاس 4 په سر ولګوئ دا کلاس 4 دا چې کوم وړې برتیانې تاسو له کېږي راکېږي د دې برتیانو مونږ معلومات وکړو چې کلونو کلونو نه ورته تنخواګانې نه دي میلو شوي اډرونه خلک په لاسونو کې ګرځئ ډیپټیانې یې کړي دي په نمبر تنخواګانې علي کوم ځای کې چې 100 کسان ته برتي کولی شي هلته ته 800 برتي کړي نو هلته خو بیا په نمبر تنخوا او خزانه کې ریکارډ هم ني نو په دغه برتۍ باندې تندر وغورځوئ ورته وایي ماله د سکول ټیک ماشوم دی پکې سبق وایي ورته وایي ماله د هسپتال ټیک که چې زما پکې علاج صحیح کېږي نو بار هسپتالونه هم ټیک دي پرایویټ تعلیمي سیسټم هم ټیک دی دقه خلکو بار سیسټم یې چې کوم جوړې کړي ټیک دي خو چې کوم زما او ستا په ټیکس باندې چلېدو والا ادارې دي نو هغې نه کباړ جوړ کړی دی راجواړې ترېنه جوړې کړي دي هغې نه هغه بیمار صنعتونه جوړ کړل هغه یې تکې تور تیرو ته وغورځول هغه یې د کاڼي دور ته وغورځول هغه یې پته نشته ده چونترې زمانې ته ولېږل چې کوم یو مخکې پخوا به په چونتره باندې خلکو سبق وي نو اوس د ډاک بیسود سکول نه های سکول نه چې چته یار چونتره جوړه شي او ماشومان په ځمکه سبق وایي نو دا د دې نوخار د شملورو مشرانو سپکاوی نه دی دا د دې پښتنو د پښتو بېعزتي نه ده د پښتو پختی ماتول نه دي دا د دې پښتنو مشرانو په سترګو کې شګې اچول نه دي دا د دې پښتنو ته سپکاوی نه دی دی ته په سپک نظر نه دی کتل دا چې کومو خلقو ته کم ځای کې په سپک نظر کتی شي او کتلی دی ورته او دا کهلواړې ورسره کړی دی نو دغه خلقو له راپاڅېدل پکار دي چې زما حق دې څه نو دا حق دا به تېنه اوس دا نوخار په خپله علي او مونږ ګورو دې نوخار کې یو ډېر لوی بدلون روان دی دا نوخار دا مشران ببر شوي دي دا خو تر اوسه پته ورته نه وه چې زما هسپتال سره دا کېږي زما تعلیم سره دا کېږي زما ماشوم اټک کې سبق وایي زما ماشوم ته پنجابي خولی کېږي پښتون ماشوم به ځي جي هلته پنجابي ښایي ثقافت یې لاړو پښتو یې لاړه کلچر یې لاړو مورنۍ ژبه لاړه مذهب یې لاړو اب اوسه هلته ځي او سبق به وایي ولې جي دلته تعلیم نشته نو په دې 10 کالو کې دلته دومره سکولونه جوړ نه شو چې زه پکې خپلو ماشومانو ته سبق وښیم پرایویټ سکولونه زیات شوي دي پرایویټ ادارې هم زیاتې شوي دي مونږ په دې باندې خوشحال یو خو زما دا چې کوم سرکاري نظام تباه شوی دی او زه وایم جي بس لرې مه ځئ دا د ډاک بیسود سکول شاوسینو سکول د کنډرو دې سکولونو ته لاړ شئ او تاسو خوښه کوم سکولونه دي هغې کې وګورئ نو تاسو ته به خپله ترقي ښکاره شي او راتلونکي وخت ترقي به هم تاسو ته ښکاره شي دا ستاسو د ترقۍ عکاسي کوي